السلام علیکم، صباح الخیر. ورونو سبا یوم عرفه ده او سبا روجي باره کې ډېر ویډیوګانې د نورو ټاپکونو باندې جوړ کړو، نن دا ویډیو تاسو ټول وګورئ او په دې باندې عمل وکړئ. د یوم عرفه روجي باره کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ډېر زیات احادیث دغه دي، صحابه روایت کړی دي، خو یو حدیث پکې دا دی چې چا هم د یوم عرفه روجه ونیوله په صدق دل سره، نو الله رب العالمین به ورته د یو کال چې کم تیر شوی دی د دې او یو کال چې کم را روان دی د دې ګناهونه به ورته معاف کوي. الله اکبر، څومره غفور الرحیم ذات دی الله رب العالمین. ګورئ ورونو، سبا خو یو جمعه د چوټي ده، لکه دا باندې مې چې کار له تللی وم، مطلب دا د ګرمي ډېره زیاته ده، نو سبا چوټي ده. سبا که تاسو انشاءالله الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې روجه ونیسو. سبا د روجې نیولو سره سره دوستانو دا نه ده چې موږ تاسو کله پېشمنۍ وکړو، پېشمنۍ به کوئ ضروري، پېشمنۍ م وکړو او د هغې نه پس مطلب دا دی بیا ایسته ور وولیدو، بس اوږده شو، د 11 بجې راپاڅېدو بیا اوده شو مازدیګر، نه، بلکې سبا چې کله موږ تاسو روجه ونیوله نو چې خیر ده د وقفې سره سره چې کوم دی چې هر وخت کې موږ د الله رب العالمین نه د مغفرت دعا طلب کړو، او یوازې ځان دپاره نه، د ټولو مسافرو د ټول امت مسلمه دپاره. او د دې سره سره ورونو د دې دعا ورد زیاده ډېر کوو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، چې دا دعا په دې ورځ باندې موږ تاسو ډېره وایو. او د ټولو مسافرو دپاره، خاص کر سعودي عرب کې نن سبا بېروزګاري ډېره ده، چې د خپل ټول مسافر په دعا کې یاد کړو چې الله رب العالمین کوم چې بېروزګاره دي چې الله رب العالمین هغو له ښکلي روزګارونه ورکړي، څوک بیماران دي هغو له الله رب العالمین صحت کامله عاجله مستمره ورکړي که نه. نو سبا یو ډېر زبردست چانس الله رب العالمین زمونږ او ستاسو په ژوند کې راوستو. مخکې که ستاسو خیال د 2 کاله حج نه و، عرفي مطلب دا دی و، خو لکه په داسې انداز باندې نه و که نه، نو موږ تاسو له د روجې اهتمام وکړئ. زما نن تاسو دا ریکویسټ دی ورونو، او دا درته منت کومه چې سبا خامخا روجه ونیسئ، سبا ضرور روجه ونیسئ او عبادت وکړئ، د قرآن تلاوت پکې وکړئ، او د روجې د ماتېدو نه مخکې الله رب العالمین ته لاس ونیسئ او الله رب العالمین ته په ژړا شئ چې خدای پاکه زمونږ خاص کر دا مسافر ملګري، یا الله زمونږ دلته دا مشکلات دي، زمونږ مشکلات حل کړه، یا الله کاروبارونو کې زمونږ مسلې دي، الله زمونږ دا مسلې حل کړه، زمونږ ملک خدای پاک زمونږ ملک داسې جوړ کړه چې خدای پاک څومره مسافر دي چې دیو هلته مطلب دا دی هلته د دیو ثواب وکړه خدای پاکه، نو خامخا